سلامونه ملګرو، تاسو ته معلومه وی چې یو څو ورځې مخکې دا خبر راغلی چې انګلند هم د افغانستان سره د چیمپئن ټرافي میچ کولو نه انکار کړی دی، چونکې خبره لا کنفرم نه وه. دا صرف د انګلند د اسمبلی نه 160 کسانو خط لیکلی و. د انګلند د اسمبلی چې کوم سیاستدان دی 160 تقریبا خوشه دغه رنګ نو هغه خط لیکلی و انګلند کرکټ بورډ ته چې تاسو افغانستان سره میچ مه کوئ په چیمپئن ټرافي کې، ځکه چې افغانستان کې ښځو له ایکول رایټس نه ملاویږي، وومن رایټس چې کوم دی هلته نشته دی، یعنی د ښځو ټیم د هغه نشته. خیر په دې باندې زه خبره ځکه نه کوم چې دا سیاست دی، خو دې ځای کې انګلند کرکټ بورډ اوس د هغه خپلې اسمبلی خطونه مسترد کړي دي. غټ خبر دا دی په دې ویډیو کې چې انګلند کرکټ بورډ د خپلې اسمبلی خطونه مسترد کړي دي او انګلند به افغانستان سره میچ کوي په چیمپئن ټرافي کې. د ویډیو کوم غټ بریکینګ نیوز دی هغه دا دی چې د افغانستان او د انګلند میچ به وي او انګلند کرکټ بورډ د خپلې اسمبلی هغه ټول خطونه مسترد کړل او ویې چې دا څه وجه نه ده، دا هیڅ وجه نه ده چې هلته د هغوی د ښځو ټیم نشته یا ایکول رایټس نه ملاویږي. دا ستاسو ځان له بیل سیاسي کار دی. موږ چې کوم یو سپورټس ډپارټمنټ دی انګلند کرکټ بورډ سپورټس سره ریلیټډ شی دی، د سیاست کې ګوتې نه وای. د هغوی د ښځو حقوق نشته یا د هغوی هلته ښځو حقوق نه ملاویږي یا وټ ایور څه مسله هم ده، هغه سیاسي مسله ده، تاسو پوهېږه او هغوی پوهېږه. موږ دلته کرکټ کوو، زموږ بورډ چې کوم دی دا کرکټ سره ریلیټډ دی او د هغوی کرکټ بورډ هم شته او ټیم هم شته دی، نو موږ به یې سره میچ کوو. موږ سیاست کرکټ کې نه انوالو کوو. دا انګلند کرکټ بورډ خپل اسمبلی ته جوابي کاروي دا ورکړې ده چې وروره موږ به میچ کوو. دا څه وجه نه ده چې بس د هغوی د ښځو ټیم نشته نو موږ به یې سره میچ نه کوو. نو دغه 160 چې څومره هم خطونه انګلند کرکټ بورډ ته لیکلی شوي په دغه میچ باندې، نو انګلند کرکټ بورډ دغه مسترد کړل جي او مسترد کولم پکارو، ځکه کرکټ اور سیاست یا کرکټ سپورټس یو بل کې انوالو کولو پکار دی نه، ځکه ځان له بیل شی دی. دا ځان له بیل شی دی. کرکټ یو ملک سیاسي حالات هم خرابي کنه، د دوه ملکونو سیاسي حالات خرابي، خو د کرکټ په وجه د هغوی سیاسي حالات ټیک کېدی شي. او بل ګوره د افغانستان دغه کلاړیان چې کوم دي په دنیا لیګونو کې گیم کوي، د دنیا لیګونو کې لوبه کوي، غټ کلاړیان دي، غټ نومونه دي. راشد خان څومره غټ نوم دی، محمد نبی څومره غټ نوم دی، عظمت الله عمر دی، الله محمد غزنفر، نوجوان ټیلنټ چې کوم دی ګورباز، دا غټ نومونه دي په دنیا لیګونو کې گیم کوي. او کچری تاسو د هغوی نه بایکاټ کوئ نو ای به هم تاسو نه بایکاټ کوي. لکه اوس انګلند کرکټ بورډ د افغانستان نه بایکاټ کوي نو په جواب کې به افغانستان هم د هغوی نه بایکاټ کوي کنه. نو د انګلند چې کوم کرکټ لیګ دی یا کاونټي کرکټ دی نو هغې له به افغانستان خپل کلاړیان لو کې هیڅ کله هم نه، نو کرکټ چې کوم ماحول دی هغه به کمپلیټلی خراب شي، تباه به شي. نو په دې وجه باندې انګلند له پته ده چې دا شی سیاست کې نه دی انوالو کول پکار. نو انګلند کرکټ بورډ د خپل 150 د اسمبلی نه چې کوم لیټرز راغلي وو هغه مسترد کړل او ویې چې موږ به افغانستان سره د چیمپئن ټرافي میچ کوو جی، او میچ به وي ان شاء الله، او میچ په تھرلینګ میچ وي ځکه آسټرالیا مخکې انکار کړو، بیا ورپسې د انګلند د بریکینګ نیوز راغوس، ورپسې د ساوث افریقا هم راغلی دی او د افغانستان درې وړه د چیمپئن ټرافي چې کوم میچز دي هغه به تھرلینګ میچ وي، یو بل سره به ټف کمپټیشن وي، مقابله به وي جی، میچ نه به خوندونه ان شاء الله. خو ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.